وینا خرڅول حرام دي. وینا خرڅول حرام دي. میجا اول حدیث یې چې وینا خرڅول ویلې حرام دي. بیا په دا حدیث دا راغلی دي چې خولینه والل چې څوک خپل وایي لیکن کاریګاری ور وایي دا حرام دي. په دې کې حدیث تای د حدیث لوند یوازې مسلې دي. حدیث دا دی د ابي جحیفه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دو ان ثمن الدم د وینې د پیسینا د قیمت نه و ثمن الكلب سپي د قیمت نه وکسب البغیه از زنانه چې دو خپل بدن خرڅوي د سپي د زنانه خبره پارین شوې وه. ولعن آکل الربا و موکله د سودا خوړونکي په سودا خوړونکي باندې لعنت کړی دی چې څوک د سود ریپې خوري یا څوک د سود وکالت کوي. والواشمة والمستوشمة والمصوره لیا هغه زنانه چې خولینه ور وایي لیا هغه زنانه چې په چا والل شي او بل چې تصویر جوړول. په دې کې شرعي احکام دي. اول حکم دی د وینې د خرڅولې. وینا میشتو سه دا شایل وړ سوچ ورته کړی نه دی چې کله بیمور وشي بلډ ضرورت وي اداره پورا خودنه خیراتی ادارې دي چې هغه بلډ بینک وي فاونډیشن ولای مخبله دا چار وکړه تر هغه دا پورا بیا نورې ګډوډي وي انا من نفرت وشه وینې اعزازي ور کولای شي مجبورې د واجنه جایز ادو خرڅول حرام دي ځکه وینا ناپاکه دو نجس ادو ناپوک بیلموز نجس شي خرڅول دا حرام دي. نو میشتو چې په سپینا وینا دو سرا وینا دو په 2000 په 15000 دا ډراپینا خرڅوي دا حرام عمل کوي. بیا دا ته چې جایز وایي بیا خو کفر خطره هدو پسې. بله خبره ده چې خول څوک وایي د یهود عادت دی ادی د پورا خپل زنانه کاریګری دي چې خلک ته خولینه ور وایي زنانه ته ولې په دا څنډه په دا باغور په دا وطنینا لیکمه شزونه وایي لیای نرغنده وایي ویس واخشه دخشي نوره ترقی کړی دو ابدر په اسلام آباد شي یو هوټل ولاوه هغه دا وزر دا شاینه پلن پخه وی چې په 8 لیکشه مې په څلورنی ملا کاری پیدا شاینه والدی کنه په څلورنی ملا کاری په کاچیره د چانه دا غلطي وشوه چې خول یو یا دا شیخ میټاو کیږي نه بیا دا څوک فقها لیکلي دي چې کا بغیر بوینه کوله به زخم کوله نه دا شای میټاو کېده دا خول دا میټاو کاچیره اپریشنی ضرورت کې دا بوینه کوله نه علاج نه و بیا دا خالی په د خپل ګناه توبه او بوسی غلطي د نشوي دو خیر دی خول یې دا وی خو په خپل کړي ګناه دا دای پښمانه هوي او دا شی ویل ممنوع دی واشما او استمشما دا خولینه ویل معنی دی. حدیث شریف شردریمی د انسان بدن د انسان سره امانت دی په د خپل امانت بدن کې تغیر کول د خلق لا بدلول دي چې خدای کیم سرات تر کړی دی لکه نن سبا فیشن دی پورا خلق دا دوړې میانځنه خلک کومته کې مخ سرجری کوي بیا رابړ غوندې شویان مخ جوړ یعنی هزارها د ګناه کسی ارګاړي دي دې حدیث پروک شه دا ټول حرام دي حرام او دې ته جایز ویل خو د کفر خاطرادو امیش به لګامه په دې کې مبتلای لہذا وینه خرڅول کول حرام دي دا تو جایز نه چې جایز وي به د نور اډر جرم وکا نو خول خپل لاګاوي نو د خول استو کری کوي چې مخشلی چوکي نازداري او بل دا تصویر دی تصویر ویش د حکم دی آبونده نن بحث نشي کولای تصویر نه کیم تصویر مراد دی تصویر نه د خاطه ولډان چا مرادو کاچې کیږي فټوي شوی آیا د کیمرې تصویر دی کا نه دی دا د تصویر په حکم شردریمی کا نردریمی بیا کا ټوله لیاره باند شوله خامخا تصویر اپلوډ کړه بیا دا د تشی د پورا اپلوډ شي فیشن د پورا دی دینی چاره د نو سے تشهیر د پورا دی په دې مسله تصویر
د هغه ځکه چې په دا باندې ها الله پاک لعنت ویلی دی فرشتیا کور ته نه داخلی شي فی قلب او تصاویر چې په کیم شي سپای ویل یا تصویر نه وي خو تصویر نه کیم تصویر مراد آیا د حالات سارا حکم شه تغیر تبدل اطلاع شي کنه شتلای دا بیا ویشت بیاستای دا بیا په بلا موقع چړي خو نن دا دوی مسالیز دا کې چې یو د وینې خرڅول کول دا حرام دي دا ناجیدو بل خول ولل او ور ولل دا حرام نه راودي کاچانه دا د خول غلطي شوی و بغیر به وینې کول نه ختم کېدای شو ختم ده کې کدی اپریشن دی وینې کول ضرورت پک شرطه بیا خیر دی میټاوي دا نه خو په خپل کړي ګناه ده توبه طیب شي پیرا ده پلب خور شي امید چې علاوه ګناه معاف سبحان